دا منزله چې کوم خلق جمعات ته راځي منزله او د دې مونږ ضروريات تاسو زده کړي نه دغه مونږ به زولنی شي او استاد مړی ته به وغورځېږي او جهنم ته به روان تا مونږ کوي اتیا کال عمر دې شو التحیات پیژنې تحیات څه ته وایي په عربي کې نه پوهېږي ربنا آتنا فی الدنیا څه ته وایي نه پوهېږي سلام چې ګرځې نیت به څه کوي نه پوهېږي دا هغه فرض څیزونه دي چې په هر چا فرض دي روژه ده فرض ده خوله خو دې تړلې ده نور په 16-15 د روژې نه دا عذر به په قیامت کې نه منلې کېږي او تب جهنم ته ځي نیسا روژې کنه منځونه کوه ډغرې وهه منځ د خدای ملاقات دی چې د خدای ملاقات وکړي او پوه هم نشي چې دنه ما څه وغوښته او څه یې راکړه خدای دې خور هم ورپسې وران کا په دغه منځونو کولو ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك د خدای عبادت به څنګه کې ان تعبد الله كأنك تراه لکه چې ته خدای ګورې فإن لم تكن تراه فإنه يراك که ته خدای نه ویني خدای تا ویني در سره ده نحن اقرب الیه من حبل الورید واذا سالك عبادي عني فاني قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان تا سره ده پیسې دي او د سود د زکات پیسې زمونږ خوراک ده زمونږ مليان دا څومره زکات سیستم چې ده دا سود ده سیاسی سود ده حکومت مولا پسې ګرځي دیکھو وګورئ دا حکومت ته خدای هلاک کی دای د خدای تباہ کی دا انګریزای د کالجونو یونیورسيټو د پاره په مرکز کې سالانه مستقل فند کې خودل کیږي او د قران او د حدیث د پاره د پردو د سود د اکاونټونو نه کټوتی کړي دا 7.5% کې 2% د کټ کړي او 15 بیا مالک تور کې ا د سود راغونډ کړي دي ای ما پسې په جمعات کې منشتر اوقاف ای راوړي جی دا نظرانه نه سود ہے پیران حرم کا هغه ورځ ما پسې یو راغلی څه پیسې دي که څه لا دي پکاري مال څومره دي ویل یو 15 لکه منو زه دا د پاکستان د 40 کالو او 10 په 15 لکه مات کم ما خو د پاکستان حکومت نه 40 کال ځان په 10 کې ساتلې پاکستان حکومت بدا ثابت نه کی چې بجلیګر مولا د ټیډي نواله تر لکه پورې ستیا غستی مزدوری کوي او روټه پیدا کوي ځان لګي تاسو خیال راغی نو عرض مې داو چې دا نوجوانانو حوصله اوچتي کوي وای خال مې د کونډې په مخ اولید جونه د خواري شي چې ډېر نګدي خالونه د دې الکانو څه کار دی چې انجمن خدامه مساجد دې کڅ ډلای جوړه کړی دا او جمعهتونو کې د قران درسونه قائم کړی دي او قاریان د قوم ماشومان ته قران خي تاسو خدای یاره خو خیره مې درته د خلینو وزي به خموزه د دې خپې سب کوي خپې سب کوي د دې الکانو ته پاسو درګاله د دوست کار دی د قران درسونو سره شکر وباسئ او خاورې خولې ته واچوئ چې زمونږ په دې ملک او علاقه کې داسې هلکان شته چې هغې جوماتونو کې د قرآن درسونه پرانیستي زما په دې خبره پوهېږئ د دې ملا مضبوطه کوي دیني کار چې څوک کوي د الله شکر وباسئ او د هغه ملا مضبوطه وي تبلیغ کې ځئ جمعې شب جمعې ته ځئ د دې درسونو پورا تربیت وکړئ چې دا خدای پاک نور کامیاب کی خدای نور توفیق دل درکړي واورئ او د گنج خلکو واورئ مړی در کې وشو مړی پسې چې څومره خیرات کې څومره هغه پیسې راوړه او دې فنډ کې کېده ٹھیک شو دې فنډ کې چې د دې فنډ په پیسو استاد له تنخواه الک له قرآن الک له سپاره دا پې واغستی شي دا صدقه جاریه شوه
تر قیامت پورې بستا مړي ته هره ورځ الله نوی نوی ثواب دی. مړي پسې خیرات ته وکړو، موږ دې راوغوښتو او لاړو سټاو مو کړو، خدای خبر چې ورپسې څه لاړ شي. دا صدقه جاریه ده. ستاسو په دې علاقه کې لوی عالم مولانا محمد حسین صاحب اوسېږي، که زه غلط ویم دی ووایي. دا صدقه واده دی درکې، واده دی. د ښځو خواهشات به پوره نشي. بینډ دی او باجي دی او د شپې دوپړی دی او نقریزي دی او د ښځو ګډې دی او د جینکو ګډې. بله ورځ مې په اورمړو کې تقریر کولو، ما تقریر کولو را باندې جنج راغی او په لارۍ کې ښځې ناستې دي او دوکړی غږېږي او ښځې ورته په لارۍ کې ګډي. خلکو ورته ټولو کته مالغلي شئ، ما تقریر هم بس کې مال ورته وګورئ، تماشه یې وکئ. دا د پښتنو ښځې وګورئ او د پښتنو لوڼه وګورئ او پښتانه ورسره په لارۍ کې ناست دي، ښځه ګډېږي، خلک ورته ګوري، دی ورته خوشحالېږي. دا خواهشات به پې نه پوره کېږي. واده دی چې څومره پیسې پې لګې هغه راوړه دې فنډ کې کېږي، دا به صدقه جاریه شي. نو زما عزیزانو الله دې توفیق درکړي، خدای دې دا درس ډېر کامیاب کړي، علماو ته دې خدای د دین د خدمت کولو توفیق ورکړي، د نوجوان طبقه ته دې د ټولې دنیا مسلمان نوجوان طبقه دې الله د دین سپایان جوړ کړي. نو دین کولمی دې سره دلچسپي لرئ، مذهبي سیاست کولم شوقي، نو بیا جمعیت العلماء اسلام یو ډله ده په دې ملک کې چې دا بنیاد یې ښیو حضرت شیخ الهند مولانا محمود الحسن او د هغې تربیت کړی حضرت مولانا حسین احمد مدني او تکمیل یې کړی بیا مفتی محمود. بیا دغه ډلې سره ملګرتیا کوئ. زمونږ دې ډله کې کېدی شي زمونږ د دې ملګرو نه جمهوریت او پلان، ما جمهوریت زه نه پېژنم. 10 کروڑه پاکستان دی، زه به پکې داسې انقلاب راولم چې 2 کروڑه حلال کم، نو ایله دا 8 کروڑه به د سړي زامن شي. دا خانان نوابان، دا غټ خېټي چې د چا خېټې د چرګانو قبرستان دی. والله که دوی زه یو ژوندی پرېږدم چې د دوی د خېټې نه مې دا ټول مالجوبن رئیس دی نه. 1 تاریخ باندې به کم ظلم چې د اسرائیلو په فلسطین باندې شروع دی هغه تاسو اخبارات وغیرہ کې ګورئ. امریکا یې سپورټ کوي او اسرائیلو د فلسطینیانو بیړه تباه کړه. ماشومان دي ټوپک سره کاڼې جنګوي.